نن به د غسل باره کې آداب و احکام وو چې اسلام مونږ ته د غسل کولو څه طریقه ښولې ده، څه آداب یې راته ښولي دي، هغې باره کې به خبره کوو. محترمو انسان چې د دې په یو کیفیت کې ني، د باندې کله کیفیت د پاکۍ او کله په کیفیت د ناپاکۍ. انسان په یو کیفیت کې چېرې نشي پاتې کېدی چې ټول عمر به دی په یو کیفیت کې. لازمي به په ده باندې د ناپاکۍ کیفیت راځي، بیا به د دې لپاره د طهارت ضرورت وي. دغې طهارت مونږ ته اسلام څه طریقه ښولې ده چې په هغه طریقې کوو نو بیا به زمونږ دپاره هغه بهتره وي. نو محترمو ړومبی خو دا پېژندل پکار دي چې دې پاکۍ راوستو دپاره، یعنې د دغه غسل کولو ړومبی دې کې فرایض څه دي. خلک د دې د فرایضو نه نی خبر. ډېرو خلکو نه مونږ تپوس وکړو چې لکه غسل کې څه فرض دي، څو پکې فرض دي، نو بیا ورته پته ني. نو محترمو ړومبی د دې فرایض پېژندل پکار دي. غسل کې محترمو 3 فرایض دي، 3 شیزونه پکې فرض دي. سابق صاحب دامت برکات العالیه فرمایل و یو ځل پنجاب طرف ته تللی وم، هلته مې یو کس د سوال وکړو چې جناب غسل کې څو فرض دي. هغه خلک لږ دین نه ویلي دي. نو یې ما ترې تپوس وکړو چې غسل کې څو فرض دي، نو یې راته وایي چې 3. نو یې خوشحاله شوم چې نوی خلک تکړه شوي دي، خلک پوه شوي دي، د دین مینه پکې راغلی ده، د دین د زده کړې شوق پکې راغلی دی. ما ورته چې کم دي، وی راته وایي چې لوټه، تولیه، صابون. نو بس خندا باندې شوم چې لا خراب یې څه درګې نشته. نو محترمو د غسل فرایض پېژندل پکار دي. غسل کې 3 فرایض دي. لومبی فرض چې غسل کې دی نو په خوله کې اوبه اچول، په خوله کې اوبه اچول، خوله کنګالول بلکې غړغړې کول پکې، دا فرض دي. خو خوله کې اوبه اچول چې کوم دي دا لازمي دي، دا فرض دي. ورپسې پوزه کې اوبه اچول، او بهتره دا چې په بره راکاږي، پوزه بره تراخه کې، دا څه دي؟ فرض دي. ورپسې په ټول بدن اوبه اچول چې یو ویښته د نه وچ پاتې نشي، دا 3 پکې فرض دي. بیا دې سره سره چې بنده ځان د سنتو نه هم خبر کړي چې یاره سنت طریقه سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې کم شیزونه خوښ کړي دي. نو غسل کې 5 سنتونه دي، 5 کاره پکې سنت دي. لومبی دواړه لاسونه وینځل، دواړه لاسونه وینځل چې دي د سنت دي. بیا استنجا کول، استنجا کول او چې په کوم ځای پلیتي لګېدلي، نجاست لګېدلی، هغه لرې کول او وینځل. بیا ورپسې د پلیتۍ لرې کولو نیت کول او د پاکۍ راوستو نیت کول، د پاکۍ راوستو لپاره نیت کول. او بیا د غسل نه مخکې اودس چاردام کول. بیا په ټول بدن 3 ځله اوبه اچول، دا سنت دي. نو دا محترمو فرایض او سنت شو. اوس محترمو د غسل څه آداب دي، غسل څه آداب دي، اسلام موږ ته څه آداب ښولي دي. نو لومبی دا چې بنده غسل خانې ته دننه کېږي نو چې په الټه خپې سره دننه شي. ورپسې حتی الامکان د ستر پټولو کوشش کول چې ستر ښکاره ني. بیا د پردې بندوبست کول، د پردې شاته لامبل پکار دي. حضرت ام هانی رضی الله عنها فرمایي وی د فتح مکه په موقع باندې زه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خواته لاړم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل کو، نو ما ولیدل چې فاطمې رضی الله عنها ورته د پردې بندوبست کو، پردې ورته کړې وه. بیا محترمو په شروع کې خپل لاسونه وینځل، څنګه چې موږ سنتو کې ووې
دا بولدی کې په تفصیل کې د احادیثونه ثابتو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل جنابت کو نو په ابتدا کې به دواړه لاسونه وینځل، بیا محترمو شرمګا وینځل. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرمائی په خپل یو اوږد حدیث کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په خپل الټه لاس کې اوبه واغستې او په هغې به یې شرمګا وینځله. بیا ورپسې په بدن چې کومه ظاهري ګندګي هغه یې لرې کول او صفا کول او وینځل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله غسل جنابت کو نو په ابتدا کې به دواړه لاسونه وینځل، بیا به پوره اودس کو څنګه اودس چې خلک د مونځ دپاره کوي. بیا به محترمو غسل ټیم کې قبلې ته نه مخ کوو، د قبلې نه به مخ اړو، قبلې ته به نه مخ کوو غسل ټیم کې. وایي که چېرې اوبه در سره بچي نو خپې په آخر کې ووینځه. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با چې د غسل لپاره کمې اوبه ایښې وي نو چې کمې به بچ وي نو په آخره کې به قدمونه مبارک ووینځل. بیا ورپسې محترمو د احتیاط نه کار اخیستل دي، ډېرې اوبه نه دي بهول پکار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څومره اوبه استعمالولې نو په اودس کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مد اوبه او په غسل کې به یو سواغ اوبه استعمالولې. اوس د مد څومره مقدار دی او د سواغ څومره مقدار دی؟ وایي سواغ چې دی سواغ د 3 کیلو د 149 ګرام برابري او ورپسې مد چې کم دی دا د 785 ګرام او 32 ملی گرام برابر دی. سر چې د محترمو د بلټولو اندامونو نه ړمبې ووینځي. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کوي، فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پلاس کې 3 پیرې اوبه واغستې، یو پیره به په سر واچولې، سر مبارک پې سکو لون کو پہ بیا بھی اوبر واغستی پا سر مبارک پہ واچولی، بیا پا دی 3 پیرو بھی اوبر واغستی سر مبارک پہ لنبے لون کو پلک پلک پہ اومخو. دا سر وینزلو نا پس لنبے سم طرف بندو وینزی بیا الٹا طرف وینزی، لنبے سر وینزی بیا سم طرف باندو بواچائی او بیا پا الٹا طرف بواچائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې مونږ کې بچا ته جنابت راغې او د غسل ضرورت پر راغې نو مونږ به څه وکړل؟ لومبې به خپل لاسونه ووینځل، بیا به م سر ووینځو 3 پیرې، بیا به په لاسو کې اوبه واغستې، په هغې باندې به م لومبې سم طرف ووینځو بیا الټه طرف. د یو مسلې نه ځان خبرول پکار دي چې په فرض غسل کې به څه کوو؟ د ویښتو جړو ته اوبه راسوو چې یو ویښته درنه وچ پاتې نه شي. که ویښته وچ پاتې شي غسل کې نو موږ غسل دی نه دی شوی، ټول بدن به په صحیح طریقه لوندې. د دې لپاره وایي بدن ومږه او بدن کلک کلک خلاص وو چې ویښتو ته اوبه ورسي، یو ځای پکې نیمګړی پاتې نه شي. جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سړو دپاره پکار دي چې خپل ویښته څه کې کلاو کي، پوهېږي د دې لپاره چې د دوی دا اوبه جړو ته ورسي. په ټول بدن 3 پیرې اوبه واچوو څنګه چې مونږ سنتو کې ووې دا سنت دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په خپل سر مبارک باندې 3 پیرې اوبه اچوم او په خپلو لاسونو سره څه کوم؟ ورپسې لومبې په سم طرف بیا په الټه طرف اوبه اچوم. د غسل په منځ کې چې سطر د کلاو کړی بیا دعاګانو ویلو ضرورت نشته، بیا دعاګانې نشته ویل.
د غسل په وخت کې به محترمو باتچیت هم نه کوو، د خبرو نه به ځان ساتو. کوئی ضرورت دی، ډېر سخت ضرورت دی، اول خو داسې ضرورت پرېښودل نه دي پکار بنده چې غسل خانې ته ځي چې خپلې کډې کډې پوره وړي. اکثر مونږ خلک وینو غسل خانې ته دننه شوي نو هلته نه چیک وي هلکې صابون راړه، هلکه تولیه راورسو، نو مخکې نه ځان سره وننوړې، مخکې نه ځان سره کډې پوره وړه چې بیا درته ضرورت نه راځي. او که هغې باوجود درته بیا ضرورت راغی نو بیا به قدر ضرورت خبرې کولی شي. غسل ټیم کې به سلام هم نه کوې، د چا به جواب هم نه اخلي، خاموشه اظهار به کوې. غسل خانه چې کومه ده چې خاص د غسل لپاره جوړه ده نو په هغې کې میتیادې کول منع دي. حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فرمایي وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غسل خانه کې د میتیادو کولو نه منع کړې ده. او البته نن سبا چې کوم صورتحال دی چې یو طرف ته غسل خانه بل طرف ته پکې لیټرین وي، دواړه سسټم یې پکې، نو بیا خیر دی، بیا وایي څه خبره نه ده. خو بهتره ده چې غسل خانه بیا دی لیټرین بیا دی، دا ډېره بهتره ده. او که نه دواړه یو ځای نن سبا چې کوم صورتحال دی نو هم صحیح دی. نو محترمو دا د غسل څه شو؟ آداب شو چې د دې نه ځان خبر ساتو محترمو چې غسل په صحیح طریقه کوو. اکثر خلکو له د غسل طریقه هم نه ورځي، په غسل هم نه پوهېږي، نو بیا څه حالت. بل محترمو غسل خانه کې څنګه لامبل پکار دي؟ په ولاړه که په ناسته؟ نو اکثر کتابونو راغستي دي وایي په ناسته بهتر دي. په ناسته ځکه بهتر دي خاص کر زنانو دپاره، وایي دې کې پرده زیاته ده. په ولاړه هم خیر دی، څه منیت یې نشته، خو بهتره چې وایي ده په ناسته لامبل پکار دي. او زنانو دپاره بیا ډېره بهتره ده. سړو هم پکار دي چې په ناسته ولامبي، دي کې وایي پرده زیاته ده. ولې د پردې کوشش پکې، د حیا کوشش پکې، چې کوم شي کې حیا پرده زیاته وي هغې طرف ته رجحان پکار دی. نو محترم دا مختصر آداب شو، د غسل لږه طریقه شوه. الله رب العزت دا خبرې زموږ د ټولو په عمل کې راولي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب